الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولعنة الله على من ادعى النبوة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين न करो इनकार अगर जरूरत पड़े तो हम देंगे न करो इनकार अगर जरूरत पड़े तो हम देंगे जिगर के खून चरागों में जलाने के लिए दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरह हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना अल-जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। काबिल एहतराम दे टोलो नावल दे दगे जामिया मुहतमिम او د هغه سره جمله اساتذه کرام او د هغه نه بعد د جامعه کې څومره طلبه کرام او والدین سرپرستان دي هغه له مبارکباد پیش کوم الله جل جلاله دغه بچي چې د قران عظیم شان ختمونه کړی الله دې تاسو د پر د دنیا او د آخرت د خیر سبب او ذریعہ وګرځوي माशाअल्लाह तकरीबन दी जामिया तलबा करामो पर मुख्तलिफ ज़बानों के बयानात वकल यकीनन दाग यो मेहनत हो ची दख कौम खल्को दे दगे मदरसे पा असातिज़े कराम बाने यो एतमाद करो और नंद अगर एतमाद नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह कौम लवाज़िह शवा मदारिस और मसाजिद और दे उलमाए किरामो पर माशरे के खपल यो किरदार वी कला कला बाज़ तंग नज़र खलक د هغو سوچ او فکر داوي چې د علماو څه کردار دی او علماو څه کړي دي لیکن الحمدلله مونږ په دعوې سره دا خبره کوو چې نن په معاشره کې نن په قوم کلی ملت او اولس کې کم کردار د علماو دی کم کردار د مدارس او د مساجد دی د هغه هم نظیر او د هغه مثال په بلځو کې څوک نشي پیش کولای زکه دغه ماشومان بچي
دا والدینو په دغو اساتذه کرام باندې یو اعتماد وک دا د دو یو امانت او دغه اساتذه کرام له دغه امانت حوالک لیکن الحمدلله د یو طویل مهنت نورستو دغه اساتذه کرامو هغه امانت خپل والدینو له په داسې شکل او صورت کې حواله کو چې نن دا د معاشرې بهترین خلکو کې شمار شول نبی علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین خلق هغه دي چې قرآن زده که او بیا بل چاله ورسولو دغه شانتي نبی علیہ السلام فرمائی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله جل جلاله دغه کتاب د وجنه ډیر خلق اوچتوي ويدعو به آخرین او ډیر خلق الله دغه کتاب د وجنه ذلیل او رسوا کوي او دغه زنده یو مثال کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام له پیش او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه پیغام صحابه کرام له وړاندې ک نو صحابه کرام دا په زړه سره قبول ک قران کریم کې الله جل جلاله د صحابه کرام په مبارک فیصله وکړه چې زه د دون راضیم دو د مان راضی وي او بیا چې کوم خلکو دغه قران مخالفت نو قران د هغه د پاره د جهنم فیصله وکړه الله جل جلاله دغه قران د وجنه صحابه کرام له عزت ورکړه الله جل جلاله دغه قران د وجنه تابعین له عزت ورکړه الله جل جلاله دغه کتاب د وجنه تبع تابعین له عزت ورکړه او الحمدلله هغه د مدارس او تسلسل هغه نن هم جاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اصحاب صفا بنیاد کې خلو او پیغمبر علیہ السلام په اصحاب صفا کې پخپله بحیثیت مدرس بحیثیت امام او بحیثیت مفتی او شیخ الحدیث او شیخ القرآن ہو لیکن الحمدللہ اگر تسلسل نن هم جاری دی نن هم پا آغا مدارسو کے قال اللہ و قال رسول لشی او د ما او تا د بچو د پارا دغه علماء کرامو خپل شپورز یو کړی دا او د ما او تا د بچو د پارا لګیا دي چې په مستقبل کې دا بچی د ما او تا د علاقې د پارا یو معیار وګرځيږي او خلک یې چیرې نیک عمل بچی دي نو د پلان کې سړی بچی دي د هغې بنیادي وجه چې دغه اساتذه کرامو په هغې باندې یو محنت کړی دی عزیزان محترم دا دور الفتن دی یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دورو نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بہتر زمانہ دا د ما زمانہ دا بیا پاغه پس زمانہ او بیا پاغه پس زمانہ او دا خو اغا دور الفتن دی نبی علیہ السلام فرمائی چې آخر وقت کې با دا فتنی دا سرا خوریشی لکه یو کس سره د تسبو تار وشلیږي او دغه تسبیح په ځمکه باندې خورې ورې پرتې وي دغه شانتې به دغه فتنې خورې شي او دا هغه دور الفتن دی ځکه روزانه د معمول مطابق چې مونږ ګورو قسمه قسمه فتنې را خورېږي خو مونږ بیا هم د الله جل جلاله لاک لاک شکریا ادا کوو چې په دغه دور الفتن کې الحمدلله مونږ تعلق د مدارس سره دی د مونږ تعلق د مساجد سره دی د مونږ تعلق د علما سره دی او د مونږ بچي هغه الحمدلله په هغه ذو کې ناستي چې په هغې باندې 24 غنټې د الله جل جلاله د طرف نه رحمتونه راوري نو دا نن چې کم بچي دي شاید په دا پروګرام کې دو والدین ناست وي سرپرستان یې ناست وي ترونه یې ناست وي مماګان یې وي نن دغې معاشرې له دغو علماء کرامو خیر ورک قرآن کې الله فرمایي ومن یؤت الحکمة فقد اوتي خیرا کثیرا
چاله چې الله حکمت ورک پوهه ورکړله او د حکمت نه مراد علم دی نو فقط اوتیه خیرا کثیره بېشکه دله خیر ورکړلی شو ډېر خیر ورکړلی شو دغې نه غټ خیر بل نشته نن خو د مونږ سوچ و فکر دا په اسباب باندې دی په کلي کې په قوم کې په معاشره کې چې ته وګورې کم خلک چې سرمایداره وي هغه مونږ له ډېر عزتمن لیدی شي یا د چا سره ښه ګاډی وي هغه مونږ له ډېر عزتمن لیدی شي یا د چا سره څه عہده وغیره وي هغه مونږ له ډېر عزت لیدلی شي لیکن قسم بالله چې په مخ د ځمکه د دغې نه غټ عزت بل نشته چې نن الحمدلله د دغو اساتذه کرامو د محنت نتیجه دا وه چې هغه تسلسل یې جاري وساتلو او نن هغه د عزت پګړې نن د قوم ملک دین خیل په خاوره باندې کورونو کورونو له ننوتله قسم بالله چې د دنیا تمام کاروبار د دنیا تمام تجارت او د دنیا تمام سرمایه را جمع شي چې هغه د دغه حافظ قرآن د یو نوک برابر نه ده نن قوم شکریا ادا کو د دغو علما کرامو چې نن یې الحمدلله هغه عزت هغه د قرآن کریم 6666 آیاتونه د تا په بچي دومره محنت وکړو چې نن د تا د بچي سینه الله جل جلاله د خپل کلام نه ډکه کړله تکبرها شکریا ادا کړې د الله شکریا ادا کړې او د دغو اساتذه کرامو شکریا ادا کړې دا هم کمه ده د دغې نه لوی سعادت د دغې نه لوی نعمت د دغې نه غټ دولت قسم بالله پروی زمین بل نشته دا د الله جل جلاله یو خصوصي فضل او کرم و نبی علیہ السلام حدیث شریف دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې که دنیا کې د چا ارزو تمنا وي چې زه په مخ د ځمکه داسې یو مخلوق وګورم چې هغه مخلوق د جهنم د اور نه آزاد شوی مخلوق وي نبی علیہ السلام فرمائی چې هغه د دین طالب العلم له وګوري قسم بالله د دین طالب العلم هغه مخلوق دی چې دا د جهنم د اور نه آزاد شوی مخلوق دی د نه غټ سعادت بل شته ستړي خو نه یو ما شاکر دومې چې بالکل ستړي یو د نه غټ سعادت بل شته لږ په زور ته د نه غټ سعادت بل شته دی نو بیا راشه یو عزم وکړو او عزم دا وکړو چې موږ به انشاءالله العزیز خپل بچي دغو علما کرامو له حواله کوو کم کم خلک دي چې هغه خپل بچي علما وله حواله کوي انشاءالله العزیز کله کله په عام کلي مجره کې ګپ شپ شروع وي نه ته چاله وایي چېرې څو بچي دي نو هغه ډېر په خوشحالۍ سره وایي چې یاره مال دی الله دی 3 بچي مې دي مال دی الله دی 3 بچي مې دي بیا چې پوښتنه وکړي چې دا 3 بچي څه شی کوي نو د هغه نه جواب دا میلاو شي چې یاره یو خو ډریور دی بل زمینداره کوي بل هلته کې دکان کوي بل هلته یونیورسټۍ له درومي بل په کالج کې دی نو دا خو مال دی الله چې وایي خو پکار چې دا په جومات او په مدرسه کې وایي او بیا په عام معاشره کې چې کله وګورئ نو بیا د ډېرو خلکو دا سوچ و فکر وي چې یاره که زه دا بچی مدرسې له ورکم دا سبا ورځې له حافظ قرآن شي دا سبا ورځې له عالم شي نو بیا به د ما د بچي ګزران مشکل وي د ما د بچي سره بیا سبا ورځې له سرمایه نه وي الحمدلله په نن دور کې چې کومه زندگی او کم ګزران د دغو علما کرامو دی قسم بالله چې په معاشره کې د ټولو نه ښه زندگی او ښه رزق ښه لباس الله جل جلاله دغو له نصیب کړی دی او دا د الله جل جلاله خپل یو تقسیم دی چې الله جل جلاله چاله ښه چاله خراب چاله لږ چاله ډېر چاله ارزان
چاله قیمتي ورکوي دا د الله جل جلاله تقسیم دی او دغه بچی دا به د قیامت په ورځ د تاسو سفارش کوي نبی علیہ السلام فرمایي یو صاحب قرآن هغه ماشوم چې خپله سینې د قرآن نه ډکه کړه نبی علیہ السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله به د یو صاحب قرآن د یو حافظ قرآن د لسو کسانو په باره کې د شفاعت الله قبول کی داسې لس کسان چې په هغو باندې به د جهنم فیصله شوي وي او الله جل جلاله به د قیامت په ورځ باندې د دو شفاعت په داسې شکل کې قبول کی چې الله جل جلاله به دغه لس کسان د جهنم نه روباسي او جنت کې به داخل کی دغه نه اټ سعادت بل شته مونږ د دغو بچو د شفاعت طلبګار یو مونږ دا امید ساتو چې دا بچی به د قیامت په ورځ د مونږ شفاعت کوي او ګوره دا مسله ده خبره یاد ساتو یو شفاعت د صحابه کرامو دی هغه د خیر القرون زمانه خلکو یو شفاعت د تابعین او د اتباع تابعین دی چې هغه د خیر القرون زمانه خلکو او یو شفاعت د دغو طلبه کرامو دی چې دا د دور الفتن زمانه طلبه کرام دی ځکه هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې موجود او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله جل جلاله ډایرک وحی را لګله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره درې قسمه خلکو یو صحابه کرامو یو مکمل طور باندې کافرو او یو منافقینو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام له الله جل جلاله یو منافق د وحی په ذریعہ باندې معلوم کړو اوس هغه د وحی تسلسل نشته نن هم په معاشره کې د درې قسمه خلک دي یو الحمدلله د تاسو غني سوچه مسلمانان چې نن یې ټول ضرورت پرېښول او په دغه نوراني ماحول کې کېناستل یو کافر دی او دریم هغه منافقین هم په معاشره کې وخت لري د اسلام د مسلمان پر لباس کې وي خو په معاشره کې وخت لري یعنی دغه تسلسل صرف د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر زمانه پرې خاص نه و صرف دومره خبره وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله جل جلاله بده وحی په ذریعہ باندې معلومول او نن الله جل جلاله وحی بند کړي نن چاله پته نه لګي خدا دور الفتن دی او په دور الفتن کې کامیاب کس هغه دی چې خپل بچی د علماء ولا حواله کړ او بیا چې کله د قیامت په ورځ دغه بچی دی الله په دربار کې ودرېږي او دا بچی شفاعت کوي د خپلو والدینو دپاره د خپلو ګاونډیانو دپاره د خپلو رشته دارو دپاره د دغو شفاعت به په دغو الفاظو وي چې الله جل جلاله به د دغو نه پوښتنه کوي دغه بچی به ورته فرمایي یا ربه داسې یو دور و چې په هغه دور کې جومات نه و محفوظ په هغه دور کې مدرسه نه وه محفوظه په هغه دور کې ګیره نه وه محفوظ په هغه دور کې پټکۍ نه وه محفوظ ظالم راوچت شو د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه ظالم راوچت شو ډایرک د الله په شان کې ګستاخي وکړه ظالم راوچت شو د صحابه په شان کې ګستاخي وکړه ظالم راوچت شو مدارس او مساجد یې شهیدان کړل ظالم راوچت شو حافظ قرآن یې شهید کړلو ظالم راوچت شو علماء شهیدان کل لیکن رباه په دغه دور کې زه هم قال الله قال رسول لکې ناستم ربه د ما شفاعت قبول کا الله جل جلاله به په دغه دور کې د دغو بچو شفاعت قبولوي الله جل جلاله دی د موږ او تاسو ټولو په حق کې د دغو بچو شفاعت قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دغه نه بعد
चूँकि मौलवी से